جوړ شي. نیکه بیبي پیژنئ؟ چاته نیکه بیبي معلومه ده؟ څوک نیکه بیبي پیژني؟ د نیکې بیبي 3 صفات دي، دا پکې ولټوئ. که دا پکې پیدا شو خو نیکه به وي، که دا پکې پیدا نه شو نو بیا به مسله ښکلي نه وي. نبی علیه السلام فرمایي چې ته ورته کله وګورې نو ته به خوشحاله شي. دا د نیکې بیبي اولنی صفت دی. خاوند به بار ستړی ستومانه دیاړی او لړل تپل او جنګونه او کاروبارونه هر څه به یې کړي، خو چې راشي او بیبي ته وګوري نو دی به خوشحاله شي. دا د نیکې بیبي صفت دی. بعضې په بار خوشحالي چې ورشي بیبي ته وګوري نو خو ورته ټینشن سیوا شي که نه، معلومیږي دا چې دا بیبي نیکه بیبي نه ده. یو صفت دا شو چې خاوند ورته وګوري نو خوشحاله بشي. دویم صفت دا دی چې کله ورته خاوند د یوې خبرې ووایي نو سمدستي د خاوند خبره مني. با لبیک، خاوند وایي دا جی بس دا، خاوند وایي دا بس دا. چې کله ورته خاوند د خبرې ووایي ډاري کې ومني. دویم صفت دا دی. درېیم دا دی چې کله خاوند د کور اوزي نو دا به د خاوند د مال او د جان او د عزت حفاظت کوي. دا د نیکې بیبي 3 صفات دي. خاوند وګوري خوشحاله بشي، خاوند ورته خبره وکړي او به یې مني، خاوند د کور اوسي دا د کور دروازه بند نه کړي، د خاوند د مال او د جان حفاظت شو. دا نیکه نه ده چې خاوند داسې وځي او دا په دې ور وځي. دا ټول کلی بیا ګش کوي د خاوند د راتلو پورې. دا نیکه بیبي نه ده. خاوند یې راشي ګوري چا کره تللی دی، یو کور کره واړلیږي د بل کره. دا نیکه بیبي نه ده. بس دا د ښه ښځې صفت نه دی. بس اب د خاوند په نشوالي کې د خاوند د مال د جان د عزت حفاظت کوي. مال به وله الوزینه، مال به په تاویزګرو وله نه ویشي چې هغه وځي او دا لاړ شي او تاویزګر له 3 زره ورکړي. دی د مال حفاظت ونه کو، د عزت هم ونه کو چې د دې په لوپټه د چا نظر ولګېد د خاوند عزت یې لیلام کو، د خاوند د عزت خیال یې ونه ساته. دا نیکه بیبي نه ده. دا زنانه خبر نه دي، دا پوه کوي. حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله، خبر یې کومه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله، چې دا څنګه قدم اوچت کی نو په دې اول ځمکه او اسمان لعنت شروع کی. دا چې په کوم ځای قدم دي ځمکه پې لعنت رالیږي. څو پورې چې دا زنانه کور ته نه ده راغلې دا د لعنت کې ډوبه روانه ده. ډوبه که هر پله تلي ده، که هر چا کره تلي، که غم لتلی او که خادی لتلی، خو چې د خاوند د اجازت نه بغیر تلی وه خاوند پې نارضه و. مورې خورې ته چې قدم د کوره اوچت کې او خاوند پې نارضه و چې څنګه قدم په ځمکه کېږدي د ځمکې حقه برخه پې لعنت راولېږي. دی چې څومره ځمکه باندې تلې ده راغلې ده دی ټولې ځمکې پې لعنت رالېږلی، ځکه دا د خاوند د اجازت نه بغیر وتلی. ته خاوند پیژنې؟ ته خاوند پیژنې؟ او دا داسې لوی حق دی چې د ده د اجازت نه بغیر زه اوځم نو په ما به لعنت ورېږي. او که نه څومره حق دی، زوام دومره حق دی. د دواړو جهانو سردار فرمایي که په شریعت کې او په دین کې د یو تن سجده بل تن ته جایز وی د الله نه علاوه لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به ښځې ته حکم کړی چې دې خاوند ته سجده لګوه. خاوند خاوند دی، خاوند خاوند دی. زوام پیر که خس دی خو مرید له بس دی. ښځه ما ته وایي مولوي صاحب زما خاوند چرسی دی، وی زما خاوند چرسی دی. زواما ته به نه وایي چې چرسی دی، وی دی وام یی به خو ته به دا چرسی نوم نه وی. وی ولې؟ زه ورته واما که چرسی دی نو د الله سره چرسی دی، هغه تپوس پتې الله کوي دقه چرسی تا د پاره ولی دی. ته به چرسی نه وایي.
کچرسی دی خو تا د پاره ولی دی. ما خلقو ته دا ګڼه د څه ده دی چې بس یو نوجوان دی دعا غواړي او دا ټول خلق حیران کړی دی. دا ټوله مجموعه چې اینې د هغې نوجوان ته جمع ده بس دعا غواړي او خلق حیران. مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی زه ورله نږدې ورغلم چې ورغلم دا اقه معذور و هغه حج له چې راغلی و اقه معذور ما خو لیدی و دعا یې کوله چې خدایا حجر اسود مې ښکل کړو، خدایا په مقام ابراهیم کې مې مونځ وکړو، خدایا د کعبې غلاف مې ونیو او دعا مې وغوښتله، خدایا عرفات ته لاړم، خدایا مزدلفې ته لاړم، خدایا دا ټول مې وکړل. خو یا الله اوس خلق قربانۍ کوي، اوس شیطانان اویشتل شو، اوس خلق قربانۍ کوي الله. نو دا خلق کو تا ته قربانی پیش کوي، الله قربانی کوي. خو یا الله ته ما اینې چې ما سره د دې احرام نه علاوه هیڅ څیز نشته دی، یا الله ما سره هیڅ نشته دی، یا الله زه تا ته د خپل وجود نذرانه در کوم، الله دا قبول کړه، زه خپل وجود په قربانۍ کې در کوم، ما سره د احرام نه علاوه څه شته دی نه. خدای خلق څاروي حلالوي، ما سره هیڅ نشته، خدای دا خپل وجود په نذرانه کې در کوم، الله دا قبول کا، دا نظر می قبول کا، دا وجود می تا ته بخلی دی. مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی دا کلمه ویلو او د دې نه پسې کلمه وویلله او په اقه ځای باندې وفات شو، اقه ځای باندې شو. د عشق یو سفر یې وکړو، خدای ته خپله حاضري پیش کړله، خدای هغه ځای ته بوستو، هلته یې ورته وی خدای زه تاله د خپل وجود نذرانه در کوم، الله دا وجود مې قبول کړه، الله دا وجود مې قبول کړه. وی په اقه ټیمې کلمه وویلله او په اقه ځای ته نه ساه وخته او په اقه ځای وفات شو. داسې مینه به یې لرله او داسې د محبت سفرې به یې کول. علما وایي حج دا د عشق سفر دی، دا د عشق سفر دی چې سړی سرتور سر روان شي، بیا به له خپې روان شي او سرتور سر رواني، خوشبوی به نه لګی، سر کې به منګز نه وخي، عطر به نه لګی، ګنډلې کپړې به نه اغوندې، ما ته داسې سر وخلی بر وخلی را مخامخ شو. د عشق یو سفر دی، خدای دې زمونږ د ټولو نصیب کړي. بس چې عرفات میدان ته دا ټول خلق لاړ شي که نه، وی الله پاک په دغې ورځ سم خلق بخي که نه، سم خلق بخي. ټول تلي او د عرفات په میدان کې سرتور سر او د احرام په حالت کې رب ته ولاړ او ناري وخي، ناري ناري